الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دې جلسه کلی اوسیدونکو مرګرو او خواوشانا راغلو دوستانو مسلمانانو ورو ډېر وخت نه په دې جلسه کې زمونږه پروګرامونه یې اختتامونه یې افتتاحګانې مونږ راځو ځکه په دې کلي کې زمونږه یو بچی یو خوږ ملګری حضرت مولانا عبدالحق رباني صاحب او د هغه سره نور ملګري مولانا سرتاج صاحب او نور مدرسین ملګري عوام ملګري ای د قرآن او د سنت خدمت کوي مګا صرف د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره راځو چې د هغوی حوصله افزایي وشي او د دې کلي د ملګرو سره ملاقات وشي ورنه مسائل خو هماغه دي چې هغوی بیانوي او زموږ نه ښه بیانوي تفصیل سره بیانوي من صرف دې ته راشو چې د هغوی حوصله افزایي وشي او تاسو سره ملاقات وشي ځکه د ملاقات دپاره خلک بهانه ګوري چا سره چې مینه وي نو هغه سره ملاقات کوي هغه سره ملاویږي یو صحابي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لومړی خبره چې اورېدلې وه چې کله زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته رالم نو هغه نه ما لومړی خبره دا اورېدلې وه اطعموا الطعام وافشوا السلام بینکم یو بل باندې ډوډۍ خورئ طعام خورئ او خپله کې په یو بل باندې سلام اچوئ پښتانه وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي او کله راځه کله به زه درځم مینه نو په تلو راتلو باندې او ملاوېدو باندې دا مینه زیاتېږي محبت زیاتېږي د یو بل د حال احوال نه خلک خبرېږي په شریعت کې هم ډېر څیزونه داسې دي چې سړی په هغې باندې سوچ کوي
نو پای کې هم دغه مقصودی چې خلک یو بل سره ملاو شي او مینه زیاته شي لکه د جمعې مونځ دی محلې والا راغونډېږي د جمعې مونځ دی بانډچیان او کلیواله راغونډېږي اختر مونځ دی پای کې راغونډېږي واده د هغې د شکرې ډوډۍ ده ولیمه نو پای کې خپل خپلوان دوستان ملګري راغونډېږي غم خادي ده جنازه ده پای کې یو بل څخه راځي دا ټول سرکل الله داسې جوړ کړی دی چې د انسانانو یو بل سره تعلق او یو بل سره مینه دا مینه بیا د دې هغه نتیجه او د هغې هغه مجموعې هغه اثر هغه بیا راځي د الله سره چې دا مینه سبب د الله د مینې ګرځي کله کله یو شي سره مینه نو د هغې د وجې د هغې د متعلقاتو سره بیا مینه راځي اصل مینه د الله سره وي خو د الله د مینې د وجې نه بیا مینه د هغه چا سره راشي چې د هغه د الله سره مینه وي نو بیا دا یو سرکل روان شي یو پړی یو مزه وتړلی شي او دا مینې د مینو نه بیا پیدا کیږي قانون د الله دا دی چې انسان هم د مینې یو مجموعه ګرځولې ده او کله د مینه صحیح او کله د مینه غلط طرف ته لاړه شي لکه انسان له الله طاقت ورکړی دی جبه ورکړی ده سترګې ورکړي دي غوږونه ورکړي دي کله سړی په صحیح لاره استعمال کی په سترګو قرآن وګوري په غوږونو قرآن واوري ښې خبرې واوري په لاسو او پښو باندې ښه کارونه وکړي او کله په غلط طرف روان شي داسې دا مینه کله په صحیح لاره روانه شي او کله په غلطه نو چې په غلطه روانه شي نو د هغې نه مینه د زلیخې جوړه شي او چې په صحیح سمت او په صحیح طرف روانه شي نو هغې نه مینه د یعقوب علیه السلام جوړه شي دغه یو یوسف علیه السلام او په هغه الله داسې اثرات جوړي وو چې هغه سره مینه پیدا کېده نو د زلیخې مینه پیدا شوه خو هغه مینه غلطه وه د هغې لاره برابره نه وه او د هغه سره مینه د یعقوب علیه السلام هم وه خو هغه پلار و د هغه مینه هغه جایزه وه هغه صحیح وه چې د پلار مینه د زوی سره هغه بیا بل شان مینه وه یو مینه وه چې د هغې انجام غلط وښوده او په هغه مینه ستوماني راغله نو زلیخا وی وما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی نفس حکم په بدای کوي مگر بچا چې الله رحم وکړي او مینه د یعقوب علیه السلام او د هغې نتیجه ښایسته راووته هغه مینه دې حد ته ورسېده چې پلار چې هغه مینه وه نو هغه پلار هغه د بادشاه تخت باندې زوی کېنو او لوی مقام او لوی حیثیت یې ورله ورکړ بیا دا مینه چې انسان کې الله اچولې ده د دې ضد او د دې مقابل هم الله انسان کې اچولې انسان د مختلفو خویونو مجموعه ده د صفات متضادو مجموعه ده نو یو طرف ته پکې الله مینه اچولې ده
بل طرف ته پکې الله غضب غصه او دشمنی اچولې ده دغه انسان یو طرف ته مینه نو بل طرف ته غصه یو طرف ته خوشحالي نو بل طرف ته خفګاني یو طرف ته محبت نو بل طرف ته حسد او بغض نو انسان به مینه هم ګوري او انسان به دشمن ته هم ګوري مقابل ته هم ګوري چې د چا ورته غضب او غصه نو هغه ته هم ګوري په دې اخري درې سورتونو کې الله موږ ته دا ټول ذکر کړل مینه وکړه د مینې ځای وښود د مینې اسباب یې وښودل مینه وکړه د چا سره دا هغه ذات سره چې د هغه سره په صفاتو کې بل شریک او حصهدار نشته مینه وکړه خو د هغه چا سره چې هغه په تا احسانونه نعمتونه او مهربانۍ کړي دي مینه وکړه خو د هغه ذات سره چې هغه تعالی وجود درکړی مینه وکړه د هغه چا سره چې هغه رکیږي نه هغه ختمیږي نه په هغه زوال نه راځي چې هغه الله نو د الله سره مینه وکړه نو سوره اخلاص کې دا هغې ذکر وکړه چې مینه وکړه خو مینه دا ده سبب معلوم کړه چې په توحید چې هغه یو دی د هغه شریک او د هغې حصهدار نشته او بل داسې ذات او څوک شته نه چې هغې دا صفات راشي چې زه ورسره مینه وکړم نو د هغه صفات بل چا کې شته نه که ته بل ګورې په یو شي وی خوښي خو په بل باندې بدې شي یو خوی به ښایي خو بل به ناکاره یو صفت به ښایي خو بل به خرابي نو د هغه چا سره مینه وکړه چې د هغه ټول صفتونه ښه دي د هغه صفات ټول بهتر دي د هغه صفات په بل چا کې نشته هغه صفتونه د بل چا نشته نو د هغه سره مینه وکړه او بیا تا هغه څوک دی چې هغه ستا دشمن دی نو د هغه نه ځان وساته د هغه دشمن نه ځان بچ کا اسنه هغه تا په غلطه لار روان کړي او تا تباه او برباد وګرځوي نو چې مینه کوې د مینې ځای وپېژنه د مینې سبب وپېژنه او بیا ورسره مینه وکړه اسنه مینه دې بې ځایي نو د مینې صفات ذکر کوي چې هغه چا سره مینه وکړه چې هغسې بل څوک شته نه د هغه چا سره مینه وکړه چې د هغه نه بره شته او نه یې کته شته د هغه چا سره مینه وکړه چې د هغه په مثل څوک نشته نو سوره اخلاص کې د هغې بیان وکړه قل هو الله احد وای پیغمبره هو الله احد وای یعنی دغه الله چې تاسو یې منئ نو هغه یو دی ځکه مشرکین نو الله مانه دا نه چې هغه یې الله نه مانه الله یې خو مانه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء کدینا تاسو کې برنا باران سوق ورہی نو دی وی الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض کدینا تاسو کې اسمانونه ځمکې چا پیدا کړی دي نو دی وی الله دا خو معنی ده حجونه کول موزونه کول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا الله وی دی مسکی او نه مزدی په بیت الله کې مگر سی سوری ہوتانی مزیم کو
خیراتونه هم کولو اجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله آیا تاسو ګرځیو ورکول حاجانو ته او جوړول د مسجد حرام په شان د ایمان دا چا چې ایمان راړي په الله سمادو مشرکینو د مکی مسلمان کولا مشرکینو د مکی هغه یا جنم کولا هغه الله مانه په یو خبره دا هغه جګړه وا او جګړه دا وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه مرګري الله الہ حاجت روا یو دی حاجتونه یو ذات پورا کوي هغه وینا دا باباګان چې دي دا لات منات او ځای چې دي زګا لات څوک کان رجل یلت سویق للحجاج بخاری کې روایت راځي یو خسړیو حاجان لبه خیراتونه کول ساتوان به وړو ورکول به چمن شه خلکو داغه شکل جوړ او دې ته داغه روح راځي او موږ ته توایو دې زموږ لپاره الله ته سوال کوي ای بداوی زمون په ملک کې وی ګوره چې مړ وشو ما خان ډوډۍ وظیفه ضرور کده مړی روح راځي په بلای ناشته هغه وی دې ته راځي هغه شکل دا زمونږه پښتانه به بلای په ډاکړو ناشتي اواله وظیفه ضرور کا ځکه به ضرور کا چې څنګه مولای سي کور پخړی نو بیا ولېږي نو څه فائدہ وی ضرور کا اغی اللہ مانو و الہ حاجت روائی او نمانو اغی وی نورم شدیو جنا اللہ وی اما یجیب المستر اذا دعاہو ویکشف سوءا ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ سونے چگوا لڑکی پورا بکی دعا دا جس پریشان کلا چه فریاد کئی اغتا ویکشف سوءا او لربکی تکلیفا الہم اللہ آشتے بلاجت سرکول والا دا اللہ سربل الہ حاجت سرکول والا یو دے زمون خلق روانو دا د بازو ذمہ دار دی دا د سرخوږي دا د زړی ذمہ دار دی دا د تبي الای وی خو الای پیژندنه نو دې صورت کې هغه یو صفات درته غي قل والله احد زما پیغمبر دی کو وایا الله چې تاسو یې منئ نو هغه یو دی یا ہوا زمیر شان زما پیغمبر دیتا وایا شان دا دے اللہ دے یکیو سنگا یو دے اللہ صمد اللہ غزاد دے جڑا فریاد کی گی اغتا مصیبتنو کی اصمد ما یسمدو الی فی الحائج سمد آگا چاہتا ہوئی چې په تکلیف کې هغه ته جاړي او فریاد کې یو ځل د افغانستان جنگو روسیانو په چترال کې یو جهاز پاکستانیانو وګورځو د روسیانو پای کې روسي پایلټ وو هغه په چترال راوډنګل جهاز پریوت او پایلټ بچو د یونیو چې کله پاکستان فوج هغه ونیو هغه تلاشي واغسته دغه په جیب کې سوره یاسین پروتو دای دې تاسو وګورئ چې دا څه دی نو دای ما ته پته نشته همون دا ویل شو چې دا جیب کې کېدای بچ کېږي با نو ما په جیب کې شه دی اغی الہ حاجت روا دا ورطا فتوا چه حاجت سرکولو والا پورکولو والا یو ذات شتے چگا حاجتون سرکئی
لم یلد ولم یولد نه داغه نائب سوک سے ناغه د چا نائب دے نه داغه نه سوک پیدا دی ناغه د چا پیدا دے بچه محتاج کیگی نو یا د زوی د وجنا مجبوری یا د پلار د وجنا مجبوری دا الله دا مجبوری ونیسته چې یا د زوی نه مجبور شي یا د پلار نه داغه نه اولاد سے او خپل د چا اولاد دے ولم يكن له كفوا احد او نشته الله لا په مثل الله باندې یو کانا کوفی مثل تا دا الله مونږه کی سوق نشتا نو ګوره چې دې صفاتونو والے هغه سره مینا وکا دا هغه چا سره مینا وکړه چې هغه زوال راځي دا هغه چا سره مینا وکړه چې هغه خاوري کیږي دا هغه چا سره مینا وکړه چې هغه فنا کیږي مینا د خدای تو بسر هغه سره کې چاگه باندې زوال نرازی مینا دا خدای توب بداغا اللہ سره کے دیو جی عبادت دو دریو سیزون نا جوڑ دے یو پائی کی مینا دا چی مینا دا خدای توب بدا اللہ سره کے دا با عقیده ساتی چی زمان دا نفع دا نقصان ذمہ دار یو اللہ دے ما دا فائدہ را کون کے ہو نقصان را کون کے یو اللہ دے ہاں اسباب بتا استعمالے چکل مینی زائد ارتاوکو او مینی درتاو خیلا اوز در دستاغ دشمن خی چکل داغن ازان ساتا داستات دشمن دے داستا رقیب دے او دے والا اللہ مینا کی خران نا چاہی دن ازانو ساتا دو صورتنو کیا گا خی بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وای پیغمبر اپنا غوارما پرشنونگی اللہ سنگا چی تیارو شلے وی گرنا راو کیجے زمان زمان تیاریو مشلے ورنا پا گراو کیجے من شر ما خلق دا شر دا غسنا چی پیدا کری دی او ما خلقی ہوئی کہ ملا دے اللہ دا غد شر نمی اساتا کناکار پیر دے دا غد شر نمی اساتا کناکار امی و بادشاہ وزیر دے داغد شر نبی اساتا ومن شر النفاثات فی العقد او دے شر دے بگو ان گنا پگٹو کی پمجالسو کی زمان کے لا پراپیگانڈی گئی اللہ من دا گئی دے شر نہ اساتی ذکر پراپیگانڈی خدار چاہ خلاف کی کنا سوک پہ یو رنگ گئی سوک پہ بل رنگ گئی ومن شر حاسد اذا حسد او دے شر دا حسد گئون کی نکل چی حسد کئی ذکا حسد او بغض دا دیر ناکارا مرض دی او با انسانانو گرون بے گناہ اگا شرک گرون بے حسد ہو ذکا چی دا آدم علیہ السلام دا یو زوی خیرات قبول شو او دا بل قبول نشو نو اخبر ورته وای زما تا وجنما هغه والله سر نه کړو څه نقصان یې والله کړو هیڅ هم نه هغه الله مقام ورکړه دله نو وی زما تا وجنما اوسم حسد په پښتنو کې ډیری پټیو چې تقسیمای نو چې ورور کور جوړای بل ته وای دا پټیرا سره تقسیم کا نو دی وای تقسیمو کو لیکای وی تقسیم نو لیکای تقسیم کی دا یوی دا ٹکٹر یوی پکی بیانی چلی گی دا سی خو برغن کئی ہے نا دیکھئی دا آبای با پکی کور جوڑ کی نو چه بیاد دا ضرورت سی نو بیاغی تا یر اللہ دا پٹی پا برغن کو نو اگو تو ایتاما سر برغن کو
اوس خو بیا رانه برغن په سترګو مو نه ویني نو چې دواړه مړه شي نو بیا یې زامن وایي راځئ دوی برغن کړو حسد او بغض نه ناکا چې په چا الله فضل وکړي نو دی به د هغه د مال حساب کوي یاره دله دا چېرته وي یاره دا د کوم ځای نه راغلی یاره دا جوړې مدرسه یې جوړه کړې ده چاندې خلک ورکوي د هغه د مال حساب به کوي هلکه د خپل حساب وکړه حسد او بغض سړی تباه کوي د هغه نه څه کمولی نه شي خو خپل نه خوري نو اکثر بیا وایي د نه بیمار یم او پړه مې څه چل کي ستا پړه به څه چل کېږي نه چې حسد او بغض اخیستی لرې که مړه ده حسدونه او بغضونه په دې هېڅ نه کېږي د حسدګرو نه الله موږ وساتي یو شاعر وایي ان یحسدوني فإني غیر لائم ان یحسدوني فإني غیر لائم قبلی من الناس قبل قد حسدوا وی کما سره بغض کوي نو زین ملامته کوما چاله چې الله زمانه مخکې درجه ورکړې ده هغه سره بغض شوی دی دا ټول عمر چاله چې الله مقام ورکړي د هغه سره بغض وي نو چې الله چاله مقام ورکړي دی وایي دله دا چېرته وې دا د کوم ځای نه راغل ده سره یې ډېر لوی غم وي ته وایي ګینې دی چېرته په هارټ اټیک کې لګېدلی دی د هغه د مال حساب به کوي د خپلو کا ځان له څه وکړه پیغمبر له الله پیغمبري ورکړه نو د مکې لوی لوی خلکو نو هغوی وي دلی دا پیغمبري ورکوله دا فلانې فلانې لوی لوی خلکو هیله به یې ورکړې وه که الله وایي اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم دی د الله رحمتونه ویشي الله وایي دا خو ما ویشلي دي که چاله به یو مقام ورکوم چاله به بل ورکوم نو حسد ډېر ناکاره مرض دی الله دې موږ د دې نه وساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وای پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واقدار د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټ نه چا پټ راځي بیا بیا راځي وسوسې اچوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې د خلکو په سینو کې وسوسې اچوي من الجنة والناس که هغه د پیریانو نه وي او که د بنیانو نه وي ځکه پیریانو کې شیطانان وي بنیانو کې هم شیطانان وي چې سهار پاسي بس دا سوچي چې بل ته به نقصان څنګه رسومه یو به بل ته څنګه لمسوم د خیر خبره وکړه چې د شر کې که دا کوم مازغه چې ته غلطې له استعمالې نو دا مازغه د ښې له استعمال که که دا کوم مازغه چې ته د بل د نقصان دپاره استعمالې نو د ښې دپاره استعمال که که نه نو بدې له استعمالې نو ټول عمر یې وږي تاسو چېرته کې سودی سړی مالدار لیدلی یا د هغه اولاد ښه لیدلی نه چېرته هم فراډي او دوکهباز په ښه عزت لیدلی او مالدار ټول عمر یې خواري او د خلکو پې قرضونه یې پټېږي چېرته هم اجرتي قاتل په ښه ژوند لیدلی ټول عمر یې خواري نو څه ضرورت دی ځان له نقصان هم وکړه خیر دې هم ځان له حاصل نه کړه نو دا مازغه د ښې له استعمال که کنه چې بدې له استعمالې بنیانو شیطان او د پیریانو شیطان الله دې موږ د دواړو نه وساتي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین د الله صفتونه الله لدي چې پالونکی د مخلوق دی الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین واقدار دی د قیامت د ورځې ایاک نعبد و ایاک نستعین یوازې ستا عبادت کوو د بل هېڅ چا نه کوو یوازې ستا نه امداد غواړو د بل هېڅ چا نه نه غواړو اهدنا الصراط المستقیم نو موږ کلکه په نیغه لاره صراط الذین انعمت علیهم په لاره د هغه چا چې تا پې نعمتونه کړي دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې نه دي هغه چې غضب پې شوی دی
او ناغه دي چې هغه حیران او پریشان دي الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. ما خو یې زه یو 15 منټه شپږ منټه خبرې کوم او تاسو دومره په مینه ناست وئ چې ما له مزه راکړه. او دا مولا سړی چې کله په منبر کښېني دا خلک په مینه ناست دي نو هغه له بیا تقریر خوند ورکوي، او چې په مینه نه ناست نو هغې هم بیا را په لنډو کي. نو تاسو دومره په مینه ناست وئ، یو څه خدای درله داسې مولا درکړی دی چې هغه هم د مینې نه ډک دی. نو سړي له هسې خوند ورکړي چې زه بیان لږ اوږد شي نو هېڅ خبره نه ده. الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او دا ځای دی الله همیشه آباد لري. او الله دې مولانا صاحب عبدالحق رباني له او د ده ملګرو له نور هم توفیق ورکړي چې د قرآن او سنت خدمت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.